سمع الله لمن حمده بوه هغه سره بیا لاسونه اوچت کی ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ده حدیث کې وسره غلي ایو کې وسره غلي چې بوه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد حق ما قال عبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيته ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد الى اخره. ده دواب هو ده ثابته خود رکوع چې پاسي رسول صلی الله علیه وسلم وی تیسه به ودرېږي چې خم مطمئن شي. ها زموږ د خلکو پاسې دي نه دي کې زه رکوع نه سره چې شي نه دي به کوم ځای کې پراته به په سجده کې پراته دي. دې کې مسلې ته به اشاره وکړو چې الله سبحانه په کوم ځای دی رکوع نه بعد او په دې باندې موږ یو بیان هم کړی او موږ چې په دې مسله کې د حق پرسو منځ کې اختلاف دی او دومره غټه مسله نه ده یو بل ته به سره بدعتي ده نشي ویل خو چې چا به کوم دلایل زړه مطمئن شي او الحمدلله زمون زړه په دې خبره باندې مطمئن دي چې د رکوع نه بعد لاس په سینې خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده. طيب دلیل وائل ابن حجر نووي امام النسائي ابن خزیمه دا روایت راوړي کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا كان قائما في الصلاه رسول الله چې په منځ کې همیشه ولاړو نو دا خیبه په ګسه خو دا ولړته کې عام دي رکوع نه بعدم سره ولاړی کنه پروتي ها تناسي قائما نشي عام تکربه پرې عام پرې ده و چې څوک وایي چې د جدا دي د جدا اب دلیل خو دلیل بدی باندې نشته. یو حدیث کې راځي انس بن مالک رضی الله عنه حدیث ته ډېر عجیب حدیث دی امام بخاری او مسلم راوړل وی رسول الله بکل نه کړی د رکوع نه پاسې د دومره به وګت شو دومره به وګت وی موږ وایي چې قد اوهم رسول الله که خطا شوی دا هغه کې سبدي ګمان کړي چې زه د رکوع نه غولنې رکوع نه مخکې چې کوم قیام د باغې کول اړم. وسوال لري صحابه چې رسول الله باندې دا ګمان کړي دا په دې کې چې رسول الله لاسونه دي شي خو دي ها ځکه خو دا وی که رسول الله لاسونه دي شي خو دي ځوان دا هغه دا ګمان کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خطا شي نبی خو ګمان نه کېدو کنه به خو د پته چې رسول الله لاسونه شي خو دي خو د رکوع نه بعد ده کنه ناغو چې دا ګمان کوي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په دې کې چې رسول الله د رکوع نه مخکې لاسونه دي شي د رکوع نه بعد لاسونه دي شي په دې حدیث کې سره سوچي خبره وته واضح شي. نور په دې باندې الحمدلله موږ سره روایتونه شته دا مسله موږ خپل تفصیل سره ذکر کولای شو موږ بعض درسونه کې ذکر کړی دغه ته رجوع وکړي دغه بعد به سجدي لرشي ثم مسجد حتى تطمئن ساجد رسول الله صحابي ته وی سجده بوله او خو مطمئن سجده بوله. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله ما ته امر کړی چې په وو اندامونو به سجده لګي دا وو اندامونه کم یو دي تندې د پوزي سره یو دوه لاسونه دوه زنګنان او دوه خپې یعنی د خپو د ګوتو د سرونه د وشو په دې وو اندامونو باندې سجده لګول لازم دي قصدن عمدن چې کوم سره به دې یو اندامي موچت کو دغه سجده نکی چې سجده نکی دغه رکعت نکی چې رکعت نکی دغه موز نکی لا لاسونه بکېدي حدیث کې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غیر مفترش نه به خورول دي سینا او حدیث کې راځي چې رسول الله دینه منع کړی ویل سنگلی په سجده کې د سپي د سنگلو په شان مخ وروي سپي کې نه سنگلی څخوري کړي د سنگلی په دې چې د بس غسن چې پراتی د دې شي نه لګي د دینه منع راغلی د دینه منع راغلی دا چې دا مټ انسان دی اړه خو دې سیټ پوری شو لګي ترخونو پوری دي جوخ کړي د بس کې سره د مټ دې جوخته کړي او بیا د سنگلی دای په دې مټو پوری جوخته کړي او بیا د ورانانی د خېټ پوری جوخ کړي نو سم د شتوي چې چا تړلې مضبوط او دا غسړه کې چې کسلان سس خونته کې د منځ دي دغه سره نه دا غلطه طریقه ده. صحیح طریقه د سجدي ده چې سجده به ولګي په وو اندامونو او حدیث کې چې رسول الله بدل سونه کول او کړي دي ترخونو د سپینواله به ښکارېدو خدا په هغه وخت بل سونه کولاوي چې کړي سره ځان له مونږ کې یی ایمان دغه چې واست په صف کې د سونه کولاوي د بس کې سمږي خلک به تنګي نه یو دا طریقه دویم د دې ګوتو سره بسکه رسول الله چې سجده ولګوله امام ابن خزیمه رحمه الله د روایت راوړي رسول الله د ګوتې چې جوختي کړي وي په سجده چې ولګي د ګوتې به چې جوختي کی او دې ګوتې په قبلي ته سي قبلي ته مخامخ وي دا بس کې څنګه چې سجده ولګي د لاسونو کومه کولو کی چې د ګوتې دې الټه شي وګوره د سجدې نه ووري دي دا غلطه طریقه شو سجده چې ولګي داسي به سجده چې ولګي نو منځلي سجده بلګي تباز کسان دومره دې وګد شي ته به چې وګد پروت دي او نن موږ چې منځ کې یو کس سره ولیدو سنت کول نو دا یو صف ته کنه دې صف نه اخو د قران او الماری پرته دا صف نه د قران او الماری پورې سره وګد شي بالکل ودرې لکه ته چې پروت
دا غلط طریقه. او دا بس کسان سم دي سره ټول شي دا جسم ټول دی وبسر لګیدل کسان چې لکسات مخکې مونږ دا غلط طریقه منځنۍ سجده بولګي خخ کولی کولا او سجده بولګي لاسونه به کوم شي سره دي د غوګونو سره یې خو دی شي او د دې وګو سره یې خو دی شي د دوه طریقې ثابتي او دا ټیم کې به دوا وي سبحان رب الاعلى دا ذكر اللهم لك سجدت وبك آمنت إلى آخرها اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك او دي نور دواغاني دي الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث كوي واما ركوع چدنو فعظموا فيه الرب ركوع کې به د خپل رب تعظیم وای او په سجده کې چدنو فاجتهدوا في الدعاء دعاګانې ډېرې وای په سړي باندې سړي سره نه سوځي چې بوډا شي او یا کالو شي هغه د سبحان رب الاعلى یادي یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی چې کله انسان په سجده کې نو الله ته نږدې پروتي په دې ټیم کې دی الله ته بالکل نږدې چې صد دوا کوي الله ولا قبلې چې سړي ته دوا نه یاد دی بس دوا وکي دا دومره برکتي وخت په دې ټیم کې دواګانې ډېرې کړو یو دا مسله سیاده ساتي چې دا شاته د خپې چې دی سجدي په دې ټیم کې د دې سره وسکه نه دا بدوانه یو ځای کې دا وسکه یو ځای به عائشہ رضی الله عنها وی زه په دې شپې را پاسې د مونږ تیارو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما جوړه کم زیږي نبی الله اسمه دي سی وهل فوجدته ساجدا رسول الله ملا سونه کې په سجده کې پروت راسا عقبيه دا خپې چې دی دا یو ځای کړی وي راسا عقبيه دا دوه خپې یو ځای کړی وي ځکه چې راځي ملا سونه کې دونه خپې دي جوخته وي دی او بس پوند لګیدلی او ودا ګوتی به رسول الله ماتي کړی وي دا ګوتی به قبلې ته کړی وي واضح شو طریقه ده دا بس کسان دوه خپې په یو بل پاسې دي سیږي دا غلط طریقه ده دوه بس کسان د خپې دي چې دوه کولاو یو خې طرف ته بوزي بل ګس ته بوزي او دا غلط طریقه ده الا رجل سره معذوري جسمي غټي یا مثال دا چې نه جوړي تکلیف وته نه غیس خبره نه ده سجده چې کله پاسې الله اکبر بوي رسول الله حتى تطمئن جالسا بر مطمئن کینی اکه باز خلک دی ولیدو نو سری لروچت کړي نه دي واپس لاړ شي او په دغه ځکه به یو ذکر و دا واجب دی رب اغفر لي امام ابو داود رحمه الله حدیث او جديد رب اغفر لي بعض روایتونه کې راغلي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني امام ابو داود او ترمذی دا حدیث سره دا سره ویل پکار دي بیا چې کړه دغه ته پاسې دا دویم رکعت ته نو په دغه ټیم کې جلسه استراحت کول د سنت طریقه ده جلسه استراحت به همیشه نه کې او همیشه به پریدم نه کله به کې او کله به نه کې کله به کې کله به نه کې بس کسان واجب کړی ده بعضو کسانو بالکل د دې خلاف لګي نه کله به کې او کله به نه کې شي جلسه استراحت ته وي چې کله د سجده نه پاسي الله اکبر وو لک سات به کینو خو مطمئن بکې دا بس کسان لا ناس نه چې بیا پاسي لک سات به کینې ډیر به وګديږي نه بیا به پاسي راغته ده دویم رکعت او د دې څه فائدہ لري کې ناستو چې معلومه ها چې پاسېدو کو ته سانتي تجدید سپینګری چې پاسې دویم رکعت ته غریب یو لا سولګي او بل لا سولګي پاسې دی نشي خو چې دې کینه او بیا پاسې بیا به تاسو کنه به اسانه بیا به تاسو په سنت کې ټول خیر او خیر دویم رکعت هم دغه شانو کې لکه څنګه چې اولنې رکعت بیا په موږ کې لنډه قاعده راشي لنډه قاعده ته بکینه التحیات به وي دغه زیبر اشهد ان لا اله الا الله چې دغه دی پوره کو نه په دغه ټیم کې به جلوس تا کم ټیم کې انسان په تحیات کې نه دوه سجدو په موږ کې کینی د دې ناس دوه طریقې دي یو دا طریقه د امام مسلم امام ابو داود د حدیث راوړل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکره کیناستو نو دا خیلاس خو په دې ورم باندې پروتو او دا ګس هم په دې ورم باندې پروتو نو دوه پنځه کومه پراته دي په دې ورانانو باندې پاسه پراته دي او دویمه طریقه ده چې خیلاس به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ورم باندې پروتو او په دې ګس لاس باندې به د زنګون د سترګې نیولې و دا زنګون چې نمات شي د ورونو او د پندې په منځ کې نبی چې بدغه ځما لاس کې د سترګې ده نو رسول الله په دې ځما لاس یې خو ده د دوه طریقې د خپو سره بسکه نه د خپو سره به دوه طریقې یاد ساته افتراش او تورک په لنډه قاعده کې بس چل کې اورنی قاعده جدي کې افتراش کې او افتراش دي ته وي چې خیخ په ودره او غسه بسمله او باغی ولا پاسه کېری کسه بسمله او باغی بکینی او د خی بسکی
وبدري خو څنګه ودري دا ګوتې مولرمات کې چې ګوتې قبلي ته شي واضح ده کنه ان شاء الله درس په اخر کې به یو کسو کې تاسو پته وري او په دې اخرنی رکعت کې سلورم رکعت کې تورک به او تورک په هغه منځ کې په کوم کې چې دوه قاعده راځي لنډو اخرنی قاعده کوم شو ماسپخین مازیګر ماخام او ماسوتن سحر په منځ کې نشي چې سحر منځ کې یو قاعده ده نه پای کې تورک نشي کې به افتراش کې څنګه طریقه موږ خو تورک څه ته وایي تورک دوه درې طریقې او د رسول الله حدیثونه چې زده کوي نو دا ملغلری به تاسو ته ملوي دا طریقه څو خپل دین درې طریقې دي تورک اولنی طریقه ده چې غسخ په خیخ په ودره لکه څنګه چې دا او دا غسخ په سمله او د دې خینه به لاندې وباسي د خید دي پندینه بلاندې وباسي دا واضح ده کنه عام خلک کوي دا یو طریقه د رسول الله ثابته دیمه طریقه د رسول الله په تورک کې دا ثابته ده چې دا خیخ په تبسم له او غسب سمله او د خینه به لاندې وباسي زموږ په ملک دا طریقه د رسول الله ثابته خو چا پوری خاص کړی ده د تورسرو د پاره دی په حدیث کې تورسره ټکی راغلی خو نه تورسره نه خو مولوی صاحب چې دا تورسرو د پاره عجیب خدریمه طریقه سره د خیخ په بستا ولاړی دا غسخ په بسم له او دا به وباسي خو د پندې نه ولاندې نه وباسي د پندې او د ورون په منځ کې به وباسي پوه شو به دا خیخ په دا به ولاړی او دا غسخ په رواني نو دا پندې او ورون د نه بدی کې به دي شي وباسي او دا طریقه دا چې د پر ډېر خرج دردونه پیي د دې سره دارک بالکل درګونی سراخ کو دي شو ډېر خوري طریقه دی خو رسول الله سنت دي زړه به خوشاله بل چې د خپل درګونه سړي تشراح کو دي شي چې د سړي د سکون ملو شي رسول الله ټول طریقې د پاره کړی چې د امت لپاره اسانتي چې کومه طریقه ده اساني اقشانو کا یو ورځ د خپل دردونه ډیر دي دا طریقه وکړه یو ورځ نه دی دا بلو کا درې طریقې د رسول الله په تورک کې ثابت دي ها ودلته مسله ده چې د ګوتې سره بس کو د حدیث کې دا راځي عبد الله بن عمر د حدیث امام مسلم راوړی چې کان نبی صلی الله علیه وسلم دا قاعده رسول الله چې بکرم په تشهود کې کیناستون دا اول به دا ګوتې نشي برني ولیو دا ولني مسله خدای ثابت شو چې ګوتې به د تشهود د اول نه واره د اخره پورې نشي او چته دغه شان دا مسله ثابت شو او دا چیلنج دی تحدي د قیامت پورې ده موږ ته څوک دي چې نشي ثابت ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې هغه صرف اشهد ان لا اله الا الله سره د اوچته کړی او به کته کړی دا سره شتینه د اوچته کړی د اول نه د اخره پورې ځکه دا دوا لپاره دوا کې خلک لاسونه اوچته کېندي شي نه دا یو کو چې اوچته کې دا لاسونه چې رسول الله په دوا کوله په خطبه کې به دوا کوله نه دا ګوته به دي شي نیولې وای لاس به وجي د دې مطلب چې لاسونه نیولي د عرب خلک به تاسو دې چې استغفار کوي کې په لار روي دا ګوته دي شي نیولي دا ولي د لاس وجي تکړه موږ دې نه یو خبر حدیث الله سبحانه وتعالى دواګانې قبلې نه دا ګوته به ونی شي د حدیث کې درځي چې رسول الله دا ګوته لګه ټیټه نیولې دا بس کې سم بالکل دي نه غنیولي دا صحیح طریقه نه دي چې معمولی ټیټه به نشي دریم دا چې په حدیث کې درځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ټیم کې د ګوتې ته قتل په منځ کې په ټول منځ کې به سجدي ته ګوري او په دې ټیم کې به کوم څه ته ګوري د ګوتې ته به ګوري دا درې مسلې شو په دې ځکه او به غیر بل مسله ده چې دا بلقي کنه به لقي نو دوه حدیثونه دي کې راغلي عبد الله بن زبیر نو حدیث دی امام ابو داود او نسائی راوړی وی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم یشیر بها رسول الله صلی الله علیه وسلم بدني ولې ودی شي ور په دې حدیث کې د حرکت ذکر نشته صرف اشاره دی نیو ته ویل شي په بل حدیث کې وائل ابن حجر دا حدیث دی امام ابو داود او امام نسائی راوړی وی فرایته یحرکها رسول الله ملیدلو ولا قوله به نو باز ولیم په دې اولنی حدیث عمل کوي او باز پر دویم کوي موږ ولې جمع کوله چې دوه ثابت په دوه عمل وکړو نو ګوته دي سینیسه چې کوم ځکه دواره شلته لګړه قوا چې کوم ځکه دواره چې هغه ځکه معمولی لا قوا او لا قول طریقې دا باز کې څه چورلې دا چورلول دا کمزوري خبره دا باز کې څه نو لا قول دی ته وي خیته بوزه او ګسته بوزه باز علماء قولم دي هنا حدیث کې راځي امام نسائی راوړي چې رسول الله دا ګوته چې لا قول قبلي طرف ته چې سیده کې کته برکینه دا قبلي طرف کې بل دا چې صحابي یحرکها رسول بل قوله
دا قول دي ته ویدا د شریس دي کې خج کته برکې دي ته خفض او رفع او عباربې کې د دې صحابي به ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوته کته کوله او برکوله دې څه به ویلې خو هغه دې څه ونی وي وی ولا قوله او لا قوله دي ته وی دي ته قول نه وي ګره دې دوه کته کول برکول وي او دې ته قول وي چې دې سړي نوري دې تم نه نه دا مختصر دا ما هغه طریقه ذکر کړی چې د ګوته به د دې سره بسکی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وي تشهود چې کله اخرین تشهود کې نه اشهد الله دی به رسول الله باندې درود وي داغه نه بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه دوا ته معلومه هغه وک او غره دوا هغه په کې من نه وروي اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال نداد دوا رسول الله په دې امر کړی به صحیح مسلم کړی ډېر قیمتي دوا دا به وای او به چې د کومه دوا یادې او کومه کېغه وای یو به غوړه دوا ده او بکر صدیق رضی الله عنه رسول الله سره یا رسول الله غوړه دوا ته وخی دي دا غوړه دوا خو کومه دوا ده اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تقول كل دواغاني اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه دا دواغاني بو چې څومره وي څومره د سره ټیم داغه نه بد سلام وګرځي به د سلام ګرځول به وسو طریقې یو کسبه بس کسان بنن وای چې دا سې چلې چې سو طریقې د سو طریقې چل داري چې خبره د رسول سم بیانول کیږي څنګه به طریقې ډیری او کله چې یو طرف تیراولي کنه به طریقې مرخې پکې نه به خو یو دنه کله غي نه وړي چې به مذهب کې ومخ د رسول سم طریقه بیانو خو کله دین دی نه سلام ګرځول به وسو طریقې اولین طریقه کوم چې مشهور د امام نسائی امام ابن ماجه د روایت راوړي چې رسول سم چې سلام ګرځو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله کسو خې طرف ته السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله په دویم طریقه ده چې رسول سم سلام ګرځو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خې طرف ته او ګس طرف ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بکینه یو ابو داود امام ابن خزیمه دا روایت راوړي په یو حدیث کې راځي ابو داود راوړي چې رسول الله دوه طرفونو ته وبرکاته وسره وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلورمه طریقه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم با وی دي چې امام نسائی دا حدیث راوړي السلام علیکم ورحمت الله خې طرف ته وي ګس طرف ته السلام علیکم بس او پنځمه طریقه ده امام نسائی دا روایت راوړي چې رسول سم چې سلام ګرځو السلام علیکم السلام علیکم اسو طریقې شي پینځه یادې کا نو ډېر خوش قسمته به عمل به پکې نماز بدله مزه درکې سلام چې ګرځي نو رسول صلی الله علیه وسلم صحابه چې رسول سم چې بکله سلام وګرځو نو موږ ته به د نینګي د سپینواله ښکارا شو مطلب دا چې مخ بخ پوراله السلام علیکم ورحمت الله داسي د بس کې السلام علیکم السلام علیکم پته لګي شاته کست د څه پته لګي هیڅ پته نه لګي دا غلط طریقه خدا بس کې څنګه سره لقي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله دا سره لقول دي ځکه نشتی دا غلط طریقه ده بس کې څنګه چل کی السلام علیکم ورحمت الله بیا مخ وګرځي السلام علیکم ورحمت الله بیا مخ وګرځي دا سلام د څه لپاره دی سوال دی نه دا حدیث کې راځي سلام د دې لپاره دی السلام علیکم ورحمت الله پتا سو باندې کوم چې خې طرف ته ناشي اے مسلمانانو او اے ملائکو السلام علیکم ورحمت الله پتا سو باندې اے مسلمانانو په ګس طرف چې ناشي او اے ملائکو نو چې سره وي السلام علیکم ورحمت الله دې سلام وته ګوري سلام خو دې ویلې نه سلام به تر مخ ګرځول سره وي السلام علیکم ورحمت الله دې وي او مخ دې سره وګرځي او به دا تفصیل او برکات دې سره چې دا مختصر درس اختتام ته ورسېږي ډیر مختصر انتهایی مختصر او زموږ په ځل کې ډیر مسلې پاتې شوې او زه په دې درس خوشحالي ګم نه خدای د بازو کسانو مطالبه چې موږ یو بیان پکاره چې باغې کې د پوره د منځ طریقې چې موږ دې طریقې ټولې زده کو نه دغه ته موږ وخو او دا خالص څه طریقه و دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه و الله سبحانه وتعالى دې د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې موږ مضبوط ساتي او الله سبحانه وتعالى دې د قیامت پر ورځ حشر زموږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره وکړي او څنګه چې الله په دې جمعه کې یو ذکر یو الله دې د قشار منګه په جنت الفردوس کې د خپل خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای